و دا بس قرمونه قسم بازار پړه چې نور اوس بس داسې ته لګېدلې ده بس زړه ولونه باندې بس کار نه شو کولی. زندگی والا ډېره خرابه ده، یو څه لږه یو ډېره خرابه ده. نو څغنه لوېدلي تراویح نه شو کولی، لمونځ نه شو په لمست یې کولی لمونځ. ما د خپله ریډام چلول همدا باندې هم رزق پیدا کوو، بس بګل ته شپان پیسې پکېدل چوته متوج نه و. د لاس سره خلخانه ده د دې پالنه کوئ تاسو؟ بس دا علومه کوي، بس یو دوست گذرا کې دا چنده یو بل ده. السلام علیکم ناظرین، ریاض شم کنی نیوز البیاتو سے بدرنه خدمات کې حاضر یم. کتونکو انسان ور پورې نه غریبېږي چې څو پورې هغه محنت کوي او خپل جدوجهد روان کړی وي، خو انسان خپل محنت او جدوجهد او خپل پرمختګ هغه پورې کولی شي چې څو پورې د هغه صحت وي. الله تعالی ورته ښه صحت ورکړی وي، خو څه بیا الله تعالی په شا باندې بیمارۍ پورې کوي نه، بیا هغه ډېره مشکله ده چې یا خپل بال باج کومه خلخانه دی ورپسې، بچي دی ورپسې، همداسې نور کوم خاندان دی ورپسې، د هغې کوم ګزران دی یا د هغې کوم ژوند دی هغه په ښه طریقې سره مخکې بوځي. لیدونکو نن موږ دلته موجود یو په غلجیو ملي کې د ښاغلي زرغون شاه صاحب په خونې کې. زرغون شاه صاحب ډېر باهمته سړی و، خپل محنت مزدوري به کوله په بازار کې، څه کوم ګزران به کېده هغه به خپلو بچیانو ته راوړه او دلته به د بچیانو پلنه کوله. خو بیا څونه د زرغون شاه صاحب څه نه څه الله تعالی داسې ناروغۍ په دې باندې ورپورې کړي دي چې د هغه له کبله دا نشي کولی چې خپل کوم ژوند دی، خپله کومه خلخانه دی هغه په ښه توګه سره خپل د هغوی پلنه وکړي. نه زرغون شاه صاحب ډېر سخت بیمار دی، کومه پښه یې دی هغه هم ډېره خرابه دی، او دې نه علاوه کوم نور د زړه د خېټې دې نه علاوه نورو ته ډېر تکلیفونه دي. دا یو لاس یې باقاعده ښیي هغه لاسه څه دا لاس ما شال دی مطلب نشه کوه بازار که به دې رډا چلوله. نه دې نه پوښتنه کوو زرغون شاه صاحب که ته اول دا راته وایي چې څو سره خلخانه ده دی مو لا سره خلخانه او لا سره خلخانې کې د غاړ بچي صورت دي وړه بچي دي غړ بچا مدا هغه دوره ویلو هغه اوس راځي. تاسې به دې نه مخکې دا څه کله تاسې بیمار نه وئ روغ الله صحت درکړی څه ژوند به مو کوو؟ ما د خپله ریډام چلول همدا باندې هم رزق پیدا کوو، بس بګل ته شپان پیسې پکېدل چوته متوج نه و. تاسې به بازار کې رډا چلوله، خو څه کوله اوس تاسې بیماري د ته رګېدل دی څه بیمار یو که لږ د ایمون لیدونکو ته وایي؟ بیمار دا و بس قرمونه قسم تاغه شو قسم دنیا علاجونه پې خبر بازار پړه چې نور اوس بس داسې ته لګېدلې ده بس زړه ولونه باندې بس کار نه شو کولی رپ نه شو. او پښې دې هڅه مسله اشتو دی هم داسې سیزي دا ټوله کټک ودې نه څه دغه غونډه پورې ده کېږي. نو اوس ته څه کوم د تاسې خلخانه دی لاس سره خلخانه ده دی الله د هغوی ته صحت نصیب کړي، څه روزګار مثلا څنګه د دې پلنه کوئ تاسو؟ بس دا علومه کوي، بس یو دوست گذرا کې دا چنده یو بل ده اندارې نو بس څه وکړو. مونږ صاحب که دا راته وایي څه مطلب تاسې مخکې کوم ژوند و ځکه تاسې بیمار نه وئ او اوس مو کوم ژوند دی څوره ده پارک وغیره غلی دی او زندګي مو څوره خرابه شوې ده؟ زندگی والا ډېره خرابه ده، یو څه لږه یو ډېره خرابه ده. ما څغنه لوېدلي تراویح نه شو کولی، لمونځ نه شو په لمست یې کولی لمونځ. زرغون شاه صاحب کوم تاسو بچي دي هغه اوس سکول ته ځي که نه ده ځي؟ هغه نه چې اوس نه شي تللی بس په خونې کېږي او کېږي مطلب پیسو واجې نه هغه اوس نه شي کولی چې هغه خپل سکول ترسره کړي، نه کوم سفرونه دي هغوی موږ سره رابطې هم شوې وې، خو تا سره څه هغه پیغام به هغوی ته ولرې؟ دا پیغام دی چې بس کوم واسه کېږي الله ته هغه رزق کوي، خدای ته ورته سبب جوړ کړي ټول زموږ سره امداد وکړي، خدای الله پاک مهربان شه په هغه مخامخ. لیدونکو څنګه تاسې د زرغون شاه صاحب خبرې واورېدې دا اوس ډېر په باد تکلیف کې دی، ډېر تکلیف دی دې ته که مو وایو چې انسان د چا تکلیف نشي بیانولی په خپل الفاظونو کې د تکلیف او دې نه علاوه د تنګسې د لیدنو والا صرف هغه یو د شنه چات والا ذات دی څه دا کائنات د دنیاګانې درولې دی دی به ما خپله لیدلی دی په بازار کې به مزدوري کوله، خو اوس نشي کولی چې خپل هغه کې بهر څه مو دروازه وټکوله دا مو ته ډېر په تکلیف راووته، بلکې دغه نه یې غږ وکړه بیا بچی راووته بیا مو ته دا راووته، خو ډېر په تکلیف راووته نشي کولی چې دا خپل کوم ژوند دی د لاس سره خلخانه او ښځې وړ کې بچیان
پلنه په ښه طریقې وکړي. نو څومره هم مهیر حضرات دي چې څوک الله تعالی ورته واس ورکړی دی، پیسې ورته ورکړې دي، د چا هم کابر ته نه دي وړي، خو که داسې غریبانو سره زرغون شاه صاحب سره چا ورسره مرسته وکړه، ربطه یې ورسره وکړله، نه دې کوم ژوند دی دا به لږ په ښه طریقې سره تیر شي. لکه څنګه تاسې ولیدو لیدونکو تاسې به ډېره مهرباني وي، الله تعالی به تاسې ته اجر درکوي. خو زرغون شاه صاحب سره مرسته وکړئ. خونې غلجو مې لیکې دی، سره شو هر څوک یې پېژني، موږ خپله څه اوس یې د خونې ته راورسېدو، دوره په تکلیف نه ورنرسېدو، خو ګواډی باقاعده خونې مخ ته ګواډی ودرېږي. نو الله تعالی به دې اجرونه تاسو ته درکوي. ډېره مننه.